أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانعام آیت نمبر 53 د دې آیت مناسبت لمخکې سره بالکل واضح ده د هغه تتمه ده. مخکې آیت کې 52 نمبر آیت کې موږ تاسو شأن نزول سبب نزول ویلی وو چې د کفارو مشران مالداران معتبر خلک نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلل چې یا رسول الله ته دا غریبان دا مسکینان دا له ځانه لرې که بیا به موږ تاسو سره کینو ناسته پاسته به کوو. الله تعالی دا آیت نازل کو چې دغه کسان به خپل شاوخوا چې شړې نه دا کوم چې الله سهار و بیګا را بولي او د الله تعالی د رضا طالبان دي د تا هیڅ حساب په دی نشته د دې هیڅ حساب پر تا نشته د هر چا خپل حساب ده او که تا دوی وشړل بیا به تسیل جمله د ظالمانو. نبی علیه الصلاة والسلام له هغې ارادې نه منصرف شو خبره پاته شو. مشرکانو بیا ویل وای که چېرته موږ مسلمانان سو ایمان راوړو نو خو دغه به له موږ چې مخکې یې کان دا صحابه کرام دا غریبان بلال حبشي به له موږ نه وړاندې عمار ابن یاسر به له موږ نه وړاندې عبدالله ابن مسعود به له موږ نه مخکې ځکه دوی خو به وړاندې اسلام راوړی دی به له موږ نه مخکې نو دا څنګه له موږ نه مخکې کېدی سي بیخي په دې دین کې نه داخلېږو نو دی به هغه صحابه ورته غریبانو مسکینانو صحابه ورته به په سپکه سترګه کتل چې دا به څنګه له موږ نه په یو خبر کې وړاندې کېږي بیخي موږ په دې دین کې نه داخلېږو که دا دین خیر وای باید موږ اول پکې داخل وای ځکه موږ ته الله ډېر خیر راکړی نو دا دین هم باید اول موږ منلی وای. صحابه کرام هم له بعضو مسلمانانو سره داسې سوچ و چې یا الله موږ خو تا بندګان یو عبادت کوو اطاعت کوو په الله په قرآن په نبی علیه الصلاة والسلام ایمان لرو او داسې غریبان مسکینان کمزوري او دا کافران چې ظالمان دي کافران دي داسې مالداران دي په مزو په چړچو کې دي. دا لکه دا نن سبا هم بعضې خلک داسې یو سوال کوي چې دا مسلمانان ولې داسې کمزوري دي او دا کافران ولې داسې په مزو کې دي. الله تعالی وایي دا خو ما داسې مراتب پیدا کړي دا خو ټول امتحان ده کانه خو همدغه امتحان ده که نه په همدې خبره کې سوچ وکړه. دا صحابه کرام هم داسې کمزوري ول غریبان ول مسکینان ول خو د الله تعالی مخلص بندگان ول. اخوته ابو جهل امیه ابن خلف عتبه شیبه کافرانو مالدارانو په مزو په چړچو کې و. دا د تا لپاره هم امتحان د هغو لپاره هغو ویل وایي که دا اسلام کې خیر نو خو دوی ولې داسې غریبان در بدره دي مزې چړچي خو موږ کوو. دا الله تعالی وایي وکذالک او دغه رنګه چې کله مسلمانان غریبان وي او بالمقابل کافران مالدارانی الله تعالی وایي دغه رنګه فتنا موږ امتحان کړل بعضهم دا بعضې د دوی ببعض په بعضې نورو وکذالک و همین قسم که بعضی مسلمان می باشه غریب می باشه بالمقابل کافر می باشه مالدار می باشه الله تعالی میگه همین قسم فتنا ما امتحان کردیم بعضی ایشان را به بعضی دیگه شان لیقولو څنګه امتحانمو کو دسی
ترڅو ووایي دا کافران مسلمانانو په حق کې اهؤلاء من الله علیهم من بیننا آیا دغه هغه کسان دي من الله سی احسان کړی الله تعالی په دوی باندې من بیننا د موږ له مابین دا به دې د استهزا په شکل ویل مثال بلال حبشي ته به اشاره وکړه وای دا بلال حبشي وای چې په ما الله احسان کړی ځوان ته ګوره زندگی غربت مسکنت ته ګوره او دی وای په ما الله احسان کړی په دې باندې الله احسان کړی د موږ ټولو په مابین کې مطلب به دا اوس په دې چېرته الله احسان کړی نعوذ بالله من ذلک دا خو داسې خوار غریب در بدره مسکین غلام ده دا به دې په طریقې د انکار ویل چې په دې بلکل احسان نه ده کړی په دې خو احسان شی هم نه ښکاري نه امیر ده نه وزیر ده نه مال نه دولت شته اهؤلاء آیا دا هغه کسان دي من الله من یمن منن احسان توایی آیا دا هغه کسان دي من الله چې احسان کړی الله تعالی علیهم پر دوی باندې من بیننا د موږ له مابین آیا یہ امان مردم است که الله سرشان احسان کرده از مابین ما استفهام انکاری ده یعنی دا بالکل هغه خلق نه دي په دې باندې چېرته الله احسان کړی ده که په دې احسان وای خو اوس به مال دولت و پیسې به و امیران به وزیران به الله تعالی وای په دې کافرانو ته وګوره دا کافران اوس الله ته مخلص بندگان شاکرین بندگان ورخی الله په هر چا علم لري الله د ما او تا په زړونو باندې په افعالو په حرکاتو په سکناتو په ټولو علم لري الله شاکر بنده پیژني د ما او تا تعریف ته حاجت نشته چې زه ورته الله ته روخیز دا ډېر شاکر ده دا ډېر شاکر ده الله پیږي الیس الله آیا نه ده الله تعالی باعلم ډېر ښه عالم بالشاکرین په شکرګزارو بندگانو دا استفهام تقریری ده یعنی ته اقرار وکړه چې بالکل الله تعالی ډېر ښه عالم ده په شاکرو بندگانو الله پیژني شاکرین بندگان چې چا د الله تعالی شکر کړی ده داسې نه ده چې څوک ډېر ناز و نخرو کې نعمتونو کې نو هغه شاکر ده کابل خوار غریب مسکین و هغه ناشکره ده داسې نه ده الله ته شاکر بنده معلومیږي لوی مالدار به وي ناشکره بنده به وي خوار غریب به وي یا الله لوی شاکر به وي په مال و دولت کې نه ده مال و دولت د مال و دولت تفاوت الله د امتحان په خاطر راوستی ده په دې باندې څوک دوکه نه شي چې دا پلانې ډېر مالدار ده ډېر په مزو چړچو کې ده نو دا د الله شکرګزار بنده ده په دې د سړی دوکه نه شي چې دا پلانې ډېر خوار غریب مسکین ده نو دا ډېر ناشکر بنده ده داسې نه ده دا مالی تفاوت دا یو امتحان ده نور شاکر بندگان الله ته معلوم دي واذا جاءک الذین په دې آیت کې الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي وایي دغه غریبان د ما بندگان چې تا ته راسي بلال حبشي عمار ابن یاسرین د غپلار یاسر عبدالله ابن مسعود داسې نور دا کمزوري داسې کله تا مقداد ابن الاسود صهیب رومي داسې نور داسې کله تا ته راسي ته په دې باندې سلام وکړه ای نبی علیه الصلاة والسلام او بیا دوی ته ووایه چې الله په خپل ځان باندې د رحمت فیصله کړې ده چې زه به په خپلو شاکرو بندگانو باندې رحمت کوم فضل کوم په دنیا او په آخرت و اذا جاءک او کله چې راسي تا ته ای نبی علیه الصلاة والسلام الذین هغه کسان یؤمنون بآیاتنا کوم چې ایمان لري د مونږ په آیاتونو باندې فقل نو ته ووایه سلام علیکم سلامتیا دی په تاسو باندې ای نبی علیه الصلاة والسلام د ما په دې بندگانو چې د ما په آیاتو ایمان نه وړی په دې سلام وایه دا ډېر لوی شرف او عزت الله تعالی د غریبانو مسلمانانو ته ورکو چې ګوره الله نبی علیه الصلاة والسلام ته په دوی سلام وایه موږ تاسې خو باید په دې خلکو باندې سلام وایو دا بیچارهګان غریبان مسلمانان چې مال دولت پیسې نه لري او د الله د رضا طالبان دي یا الله په رضا پسې راوتي دي داسې چېرته مو وینئ په دې باندې سلام وایست الله نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي په دې سلام وایه فقل ووایه سلام علیکم سلامتیا دی په تاسو باندې کتب ربکم علی نفسه الرحمه لیکل کړي د تاسو پروردګار فیصله کړي الله تعالی د تاسو پروردګار علی نفسه په خپل ځان باندې الرحمت د رحمت الله په ځان رحمت لیکلی
الله په خپل ځان فیصله کړي چې زه به په دې خپلو بندګانو رحم کوم فضل کوم. څنګه رحم و فضل؟ ای مؤمنو بندګانو، کله تاسې نه یو کار په ناپوهي کې وسي، په جهالت کې، په ناپوهي کې. مؤمنان خو یو انبیا معصوم دي، انبیا و چې ګناه نه کیږي، انبیا له ګناه چې پاک دي. نور خو ټول بندگانو چې ګناه کیږي. نو الله تعالی دې بندگانو ته تسلی ورکوي چې او مؤمنانو بندگانو که یو ګناه در چې وسوه او تاسې بیا الله تعالی ته توبه وکړه او له هغې نه وروسته د ځان اصلاح وکړه، هغه ګناه بیا ونه کړه، الله تعالی بخونکی او مهربانه ده. هغه ګناه به هم درته معاف کړي او نور رحم به هم در باندې وکړي. تا مؤمن الله داسې په خپل ځان باندې رحمت لیکلی، دا د رحمت فیصله یې په ځان کړي. انه یقینا شان دا ده من عمله که څوک عمل وکړي منکم د تاسو نه سوءا یو بد بجهالت په ناپوهي سره ثم تاب بیا دی توبه وکړي من بعده پس له دې ګناه نه و اصلح او ځان اصلاح کړي هغه بد کار بیا ونه کړي فانه نو یقینا دا الله تعالی چې ده غفور دا بخونکی ده رحیم مهربانه ده دغه ګناه به درته معاف کړي دا کومه چې تا بجهالتن په ناپوهي کړې ده رحیم مهربانه ده نور فضل و احسان به هم در باندې وکړي. دا یو جکې یو لږ وضاحت وکړو. انه من عمل منکم سوءا بجهالة وای کله تاسې نه څوک یو عمل وکړي سوءا بد، که تاسې نه څوک یو بد عمل وکړي بجهالة په ناپوهي بیا دی توبه وکړي من بعده پس له دې بدو نه و اصلح د ځان اصلاح وکړي یعنی هغه بد بیا ونه کړي نو یقینا الله تعالی بخونکی ده او مهربانه ده. له دې چې خو ظاهرا داسې معلومیږي که څوک یو بد کار وکړي خو بجهالتن نه وي بعلمن وي، ښه په خبر پیږي چې دا غلط کار ده دا ګناه ده خو دی بیا هم وکړي نو دې ته به الله تعالی بخونکی نه وي. په دې کې علما ویلي دي وایي دلته له دې جهالتن نه د دنیا ژوند مراد ده چې دنیا په ژوند کې څوک یو ګناه وکړي دا وایي جهالتن ده. یا وایي جهالتن دا مطلب ده چې هر مسلمان چې ګناه کوي دا اصلا جاهل وي. مطلقاً چې له یو مسلمان چې ګناه کیږي دی دا د ګناه په عذاب باندې جاهل وي، دی د ګناه په سزا باندې جاهل وي، دی نه پیږي ځکه دی دا ګناه کوي. که دی د ګناه په حقیقت باندې پوه شي بیا دی ګناه نه کوي. وای نو مسلمان دا مطلقاً په ناپوهي کې ګناه کوي. نو که هر وخت مسلمان ګناه وکړي الله تعالی دته چې دی له هغې چې توبه وکړي الله تعالی دته معافي کوي. وکذلک نفصل الآیات او دغه رنګه موږ په تفصیل سره بیانوو آیاتونه خپل. فصل یفصل تفصیل باب د تفعیل دغه رنګه په تفصیل سره موږ بیانوو آیاتونه ولتستبین او ترڅو ظاهره سي استبان یستبین استبانة باب د استفعال لبان یبین بیانا وضاحت استبان یستبین استبانة توضیح ولتستبین ترڅو واضح سي سبیل المجرمین دا لار د مجرمانو د کافرانو د ګناهګارانو. مجرمین جمع د مجرمون ده صيغه د اسم فاعل ده لاجرم یجرم اجراما ګناه کول فهو مجرم مجرم ګناهګار ته وایي جرم ګناه ته وایي مجرم ګناهګار مجرمین دا به جمع سي. وایي موږ دغه رنګه په تفصیل سره آیاتونه بیانوو ترڅو د ګناهګارانو لار واضح سي. ما ایتو به تفصیل آیات را بیان میکنیم تا رای گناهگار مجرمین واضح شوه رښتیام واضح شوه موږ حقیقت باندې پوه شو دا نن آیاتونو نه چې په مال په دولت کې سعادت و نیکبختي نه ده، فقر و مسکنت دا دی بدبختی معنا نه ده. سعادت و نیکبختی هغه په ایمان کې ده چې څوک په الله په رسول الله په کتاب الله په دې ایمانیات و ایمان لري او څوک نه لري. که څوک ایمان لري نور که خوار ده که غریب ده دا سعادت والا ده. که څوک ایمان نه لري نور که خوار غریب ده دا بدبخت ده. دا مالی تفاوت دا د الله له طرف نه یو امتحان ده. مالداران هم په امتحان کې دي چې هغه د دې نعمتونو شکر ادا کوي که نه ادا کوي. غریبان هم په امتحان کې دي
چې هغه په دې فقر و مسکنت کې صبر و استقامت کوي او که نه کوي. سعادت و بدبختی په مال و دولت په دې کې نه ده چې هغه نیکبخت ده، خوار غریب بدبخت ده، هغه په ایمان کې ده. نو اوس په دې دوکه نه شي چې یو څوک ډېر مالدار ده ولا دا ډېر سعادتمند ده، نه چې څوک ډېر ښه ایمان والا ده هغه ډېر الله تعالی ته شکرګزار ده، هغه ښه بنده ده. که لوی مالدار و او بد سړی و، کافر و، ګمراه و، هغه مجرم ده. په دې باندې الله داسې خپل آیاتونه واضح بیانوي چې تر څو ګناهګارانو لار دا واضحه سي. تر همدې پورې بس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کې، د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کې، د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کې. یا الله د تا په شاکرینو بندگانو کې حساب کې، د تا د نعمتونو د ظاهري باطني نعمتونو شکر را نصیب کې. یا الله په موږ باندې د ایمان نعمت، د اسلام نعمت، د عبادات و نعمت په کامله طریقه وکړي. یا الله د ایمان له نعمت چې مه محروموي، د اسلام له نعمت چې مه محروموي. یا الله په حاضر جماعت باندې خپل فضل و کرم وکړي، د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړي، ظاهري باطني ناروغیو ته هم صحت عافیت نصیب کړي، د فضل و د رحمت بارانونه وکړه. یا الله اسلامي ملکونو کې امن و امان، اسلامي نظام قایم کړي، کافران ظالمان تباہ برباد کړي، د اسلام بندیان یا الله په خیر و عافیت سره کورونو ته راولي، مسافرین د اسلام په خیر و عافیت سره کورونو ته راولي، په مالونو اولادونو کې خیر و برکت واچوي، په کاروبار کې یا الله خیر و برکت واچوي. وصلی الله تعالی علی